الرحمن الرحیم. ډېر عزتمندو ستاسو د راتلو دلته ډېر زیات شکرګزار یو د جرګې د طرفه د دې ډېرې خاوند زموږ د جرګې محترم مشر د حاجي اکبر علي صاحب له طرفه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. یو دوه مختصر خبرې دي چې دا دلته څومره خلک راغلي دي دې دا پیغام بل ځای کې مرسئ چې تاسو د دې ځای نه رخصتي کوئ بجای د دې چې وویلی شي چې دا جوړه خو داسې وه او دا داسې وه او دا داسې وه ودې وایي چې الحمدلله. یو الحمدلله لفظ چې ټولو وویلو نو د الله ثنا صفت بڑایي به بیان شي او څه چې کېږي په حکم د الله کېږي انسان د هغې وسیله د هغې نه یو خپل کوشش فیصله چې کومه په تفصیل سره لیکلی شوې ده هغه به جرګه انشاءالله العزیز په اوریجنل سټامونو باندې د دې کورنو خاوندانو ته حواله کړي د هغې کې چې کوم قسم معاملات وو د هر یو څیز چې د ډېرو څیزونو ستاسو په مخ کې د هغې قسم تسلي وشو کې 100,000 آبادي وي د چا 50,000 او چا 40,000 خو د دې روغو جوړو کار الله پاک د شمار یو څو کسانو نه دي نو موږ ته هم پته لګېږي چې موږ چې څوک زموږ باره کې څه خیال ساتي نو زه دا وایم چې یو 97% خلک دا ډېر مثبت دي ډېر ښه راته وایي او بعضې وایي دغه وګوره وي نوکې لا نه دی ماتې وي بیا ورپسې ور روان دي نو زه صرف دې جرګې مشرانو ته یم چې تاسو ولې دا جواب ورکوئ چې ستا کور کې ستا د بیبي د ښځو نه لږ خلک ډېر یېرېږي نو بیبي به ورته یاده کړو که نه چې ستا د بیبي او نوک مات شي او هسپتال ته تلو ضرورت وي نو ته به ورته ناست یې چورېږه د لاس یې مات شي نو بیا به یې بوځم سبا یې ده ورسره خپم ماتی شي نو بیا به یې بوځم نه د ګوتې علاج به د ګوتې کېږي د نوک به د نوک کېږي د لاس به د لاس کېږي نو په دې باندې جي قطن دا بد مه وایي معاشره کې بل کس ته هم دا پیغام ورکوئ چې نه دا مه وایه جرګې پسې جرګه چې څومره زر ورځي نو امن به زر راځي. دې جرګه کې یو اهم ترین کردار و یو د دې کردار نه اول یو شکریا زه ادا کوم د خواص خان بھائی د همایون بھائی دا د جرګې بنیاد او ارباب قادر خان او دغه نومونه یې درته واخیسته او مولانا شاهد صاحب د الله غریق رحمت کړي او الله یې زموږ ورور امین الحق بھائی ته جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي. جرګې دې بنیادي کردار دې ادا کړی خو دې کې یو اهم کردار و زموږ د روریانو د حضرت الله مرحوم د حضرت الله مرحوم بچي د امیرزاده کاکاجي نصیب چې کوم منصور خان عاشور خان او عبدالجبار دي هغوی د دې جرګې تاسو ته پرون پته لګېدلې ډېر حد نه زیات عزت یې وکړو هغه ننواتې یې قبول کړه او بې حد عزت یې وکړو الله دې هغې له ډېر زیات عزت ورکړي. هغوی یو ګیله وه چې زمونږ پلارانو ترونو د واحد خان منظور خان حاجي صاحب دې سره ډېر رشتهداري پاللې وه روري ورسره پاللې وه دوستي او د دې ترمنځ ډېر معاملات راغلي نو بس دا الله دې وبخي منظور حاجي صاحب واحد حاجي صاحب د دې دوه ګیله وه چې یاره مونږ تپوس یې صحیح نه کړی نو هغه جرګه ورته کېناسته او هغوی هغه ټول هر یو څیزونه وبخل د عبدالجبار د طرفه ټولې جرګې ته دا لغو شو چې یاره زموږ ورسره ټول عفه معافي ده بلکې هغوی د ډېر فراخ دلی نه پرون کار اخیستی و چې انشاءالله العزیز د حاجي اسلام الله ټول خاندان د حاجي نورالله ټول خاندان د منظور خان واحد خان ټول خاندان او د جرګې د ملګرو یاران دوستان له به زه عنقریب یو غټ پروګرام د خیرات په تور کوم نو زمونږ د هغې ته یو ځلې بیا شکریا وایو.